أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. عزتمند مسلمانانو، علامات د قیامت مونږ شروع کړیو. تقریبا 14 نخي د نخو د قیامت نه مونږ بیان کړی دي. عزتمندو، 15 نخه د نخو د قیامت ناغه معرکۃ الصفین ده. چې دا د صفین صاد فا یا نون صفین د هجری په 13 کال باندې واقع شوی ده. او دلیل په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. قیامت به تر هغه ورځې پورې ناراضي تر دې چې دوه غټې ډلې جنگ وکړي په خپل مینس کې، او دا جنگ به ډیر غټ جنگ وي. دعوتهما واحده، دا داس دوه ډلې دي چې دواړه به مسلمانانی. دې دوه مسلمانانو په مینس کې به جنگ راځي، نو دا د قیامت ته بنږدې او دا نخم واقع شوی ده. واقعه د صفین دام جنگ شوه دی د مسلمانانو په منځ کې اختلاف راغلی دی، او داغه مختصر واقعا نور تفصیلی بیا به ان شاء الله چرته سیرت کې وایو. معاویه بن سفیان رضی الله تعالی عنه د په شام باندې امیرو. معاویه د علی رضی الله تعالی عنه سره بیعت نکاو، او علی رضی الله عنه دا خلیفہ څنګه چې مخکې عثمان بن عفان رضی الله عنه مبارکی عائشہ رضی الله عنها در علی رضی الله عنه سره اختلاف کړي او جنگ شوه دی، دغه شانتی دی کوم شوی دی. او دې کې خوارج دا خبره کوي چې نه دا په خلافت باندې جنگ او په خلافت وران شي، دا خبره غلطه ده. وجداو چې د عثمان رضی الله عنه خاندان دا بنو امیه، نو معاویه ابن سفیان رضی الله عنه دوی دا خو زمونږ د خاندان سړی دی، زمونږ د تر زوی دی او زه د هغه وارث یم،
او زبد عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ د قاتلانو د قصاص مطالبه د علی رضی الله عنه نکوما په مشرۍ باندې دعونه په دې باندې وا نو علی رضی الله عنه چې د جنگ جمل نه د مخ کې چې کوم بیان کو چې د علامات د قیامت نه یو نخا هغه جنگ جملو فارغ شو نور علی رضی الله عنه کوفی تلاړو د بصرینا او جریر ابن عبد الله البجلی رضی الله تعالی عنه دا صحابی په معاویه رضی الله تعالی عنه پسې ولېګو او ورته وی چې تلاړ شو علی رضی الله عنه ته معاویه رضی الله عنه ته وای چې ما سره بیعت وکي هغه انکار وکړو نو دی ابو مسلم او الخولانی رحمه الله چې تابعی د ورته وی علی رضی الله عنه ته دی معاویه رضی الله عنه ته وی چې ته علی رضی الله عنه سره د خلافت د لاسه بیعت نه کې په خلافت دی ور سره مخالفت دی غویل لا والله اني لا اعلم انه افضل مني واحق بالامر دا سینه د زما د الله په ذات قسمی مشرینه غواړم او زه په دې باندې ډیر زیات پیغام چې انه افضل مني زمانه ډیر زیات غوړه دي واحق بالامر او په کار باندې ډیر خپويږي نو زه تاسو ته ولې پته نشته دی ابو مسلم الخولانی چې په عثمان رضی الله عنه باندې ظلم شوی دی او انا ابن عمه زدا غد ترزویما نو پکار د چې د دې نمونږ د قصاص مطالبه د علی رضی الله عنه نو وکړو نو بیا هم پسې کسان علی رضی الله عنه ولې غلو بیا هم اغي د بیعت نه انکار وکړو بیا علی رضی الله عنه قافله تیار کړو ډیره غټه لو الته خبري ور سره کولی اغي ته چې پته ولګی دا چې دا شانتی علی رضی الله عنه د غټ یو لخر سره روان دي نو معاویه رضی الله عنهم لخر تیار کو ځان د تفصیلی واقعا ده او په صفین مقام کې دی یو ځای شو او الته جنگ شو نو صفین دغه علاقې دغه ته جنگ صفین وای او دنیا صحابه کرام یو روایت کې راځي 10000 صحابه کرام کې شهیدان شو یو کې راځي چې او یا 1000 صحابه کرام کې شهیدان شو او د دې خبرې نه دا معلومه شو چې مسلمانانو منځ کې به اختلاف راځي او بیا دغه صحابه کرامو په منځ کې چې کم اختلاف راغلی نو د دې دا مقصد نه دی چې په دې کې یو صحابي سره مونږ بغض یو د بل سره محبت نه ټول صحابه کرام رضی الله عنهم ورضوا عنه دي خو مونږ او تاسو ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث چې را رسیدلی دا مقصد دی چې مسلمان او دا انسان د انسانی فطرت او د انسانی مزاج د وجنه د انسان په منځ کې مخالفت راځي خفګانم راځي دواړه به اجتهاد کوي څوک به خطا کیږي څوک به کې حق ترسي حدیث کې د سم راځي چې چا اجتهاد وکړو د کې خطا شو د یو اجر الله ورکړي څوک چې کې حق تورسي د دوه اجرونه ورته الله ورکړي معاویه رضی الله عنه علی رضی الله عنه د دوړو ته الله اجر ورکړي دي او علی رضی الله عنه په دغه ټیم کې په حق او زکه چې دا خلق په دې امت کې د ندی کومګه اوس سره مطالبه د عثمان بن عفان رضی الله عنه د ویني کو نو ډیر غټ جنگ به جوړ شي په دې وجه هغه د حکمت نه کار اغست نو دا ډیره تفصیلی واقعه ده ان شاء الله بیا به کو ان شاء الله او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم اډیر عظیم خلق دی یو صحابي زما عزتمند چې الله ورته عزت راضی ما او دی دا الله ناراضی دي دا خو د یو ډلې په باره کې نه دی ویلي
ټول هغه صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې او ایمان پر راوړو. نو دا څنګه چې زمونږ استادو د واقعي مطلب دا شي چې یاره نه دا غلطي شوې ده او د یو سره په کې تعصبي زمونږ نه دا څه بنئ. حدیث کې راځي چې یو مسلمان مؤمن یو صحابي ته معمولی خیره په دې ځل کې راوستو د ایمان لاړو زه ته ورسېدو. صحابه کرام اصحابي کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. کم یو چې په کې تاسو وموندو د کم یو مسلم درته مخې تراله دا د ستورو په شان دي تاسو تابعداري کوئ. خو دې حدیث نه دا معلومه شو چې اختلافات به د مؤمنانو او د مسلمانانو په منځ کې راځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت حقانیت د دینه معلوم شو چې دا سي نبیو چې دا خبرې هیڅ چاته پته نه خو الله ورته خودلې وي هغه ته دا پته او دا حالات برازي و درشمه هجری د جنگ کیږي په صفین کې او د علامات د قیامت نه بدا جنگي هغه هم شوی دی. شپاړسمه نښه وفات د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه چې دا د سمیه رضی الله تعالی عنها چې په فضائل اعمال کې شیخ زکریا رحمه الله هم دا واقعات راوړي دي او تکلیفونه د هغې په حکایت صحابه کې ذکر کړي دي. نور داسې د خاندان چې دته څومره تکلیف رسېدلی دی په ابتدا د اسلام کې د پلار یاسر ته هغې واقعات راوړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي د دې تکلیفونو باندې تېرېدو نو نور وس نه کې د دې ته به आवाज وکړو صبرا آل یاسر فإن موعدكم الجنة. اے د یاسر خاندان او اولاده صبر کوي ستاسو سره الله د جنت وعده کړی دا د جنت وعده دغلته به زه تاسو سره ملاقات کوم. نو د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ شهادت او وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به د قیامت د نخو نه یو نخي. 37 هجری کې ابو سعید رضی الله عنه پر روایت باندې یو حدیث دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعات مبارکي چې دا کوم جمعات جوړ شوی دی مسجد نبوي چې ورته وي نو دې په باره کې واقعا قصه بیانې چې دا څنګه جوړ شوی دی. نو دی وی كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين. مونږ به یو خخت راوړه او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه د به دو راوړي ډېر تکړه دو خختې به راوړي کاڼي به راوړي. و رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا چې ولیدو چې عمار دا خخت راوړي الویح عمار تقتله الفئة الباغیه. افسوس دے عمار پتا باندې تابا تقتلك الفئة الباغیه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار. قال عمار اعوذ بالله من الفتن. تاب یو باغیه دل شهید کئ تباغی جنت ترا کاږي او هغه تاسو ور ترا کاږي. نو عمار بن یاسر رضی الله عنه ورتویل اعوذ بالله من الفتن. زه د الله په نوم باندې دغه فتنو نه پناه غواړم. او ما تاسو ته مخکې ویلو چې مونږ او تاسو له پکار دي حالات ډیر زیات خراب شوي قسمه قسم فتنې چې د کور نه راوځي پس فتنه ده. د دې فتنو نه د بچاو د دې فتنو نه د خلاصي او د فتنو نه د بچ کېدو لپاره خصوصا دعا غوښتل پکار دي. اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا والممات. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتل موږ تاسو لم پکار دي چې ځان عادي د دعا جوړ کو چې د الله نه غوښت ادعوني استجب لكم. الله وی زمانه وغواړي زبدل درکما
او الله سبحانه وتعالى من حبل الورید دی مړی د رګ نم نږدې چې هر ټیم د الله سبحانه وتعالى نه مونږ او تاسو د فتنو نم پناه غواړو د شرونو نم پناه غواړو د بیمارو د مصیبتونو نم پناه غواړو د تکالیف او مشکلاتو نم پناه غواړو نو د الله سبحانه وتعالى خزانه په دې باندې نه کمیږي ځکه خو حدیث کې راځي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ورجوتني غفرت لكم ولا ابالي اے دا آدم بچیا ابن آدم اے دا آدم بچیا کستالو بلغت ذنوبك عنان السماء استادا گناهونه د اسمان دی کنارو ته ورسی ثم استغفرتني زمانہ بیا بخنه وغواړي ورجوتني او زمانہ امید ساتي چې الله به معاف کی غفرت لكم زبد معاف کم ولا ابالي وما ته په سباق نشته زما خزانه په نه کمی ستاب معاف کولو کې ما ته هیڅ کمی نو عمار بن الياسر دبدا دعا غختل چې اعوذ بالله من الفتن او په دقه جنگ صفین کې عمار بن یاسر رضی الله عنه دا شهید شوی دی خصوصي عمار بن یاسر رضی الله عنه په بارکی چې دا به قیامت ته نږدې تا باندې به دا مشکل عمار راځي نو دا شپاړسم نښه د قیامت د نښو نه هغه همدا ده بله نښه ولسمه مسلمانان بادشاہان به پیدا شي او منځ به د خپل وخت نه رستو کوي داسې بادشاہان به پیدا شي قیامت ته نږدې خو ما تاسو ته ویلي مونږ به هغه نښې بیانو چې کومې شوي دي ای به مسلمانان بادشاہان او خپل وخت باندې به منځ نه کوي لیټ کوي به او دلیل په حدیث دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمانہ بعد به پتا سودا سے مشران راش یطفئون السنه سنت کارونه بپریدي ويحدثون بدعه بدعات بشرو کوي نوی نوی کارونه به ځان نه جوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم او داغه په سنت طریقو باندې ونځي ويؤخرون الصلاه عن مواقيتها منځونه به د خپل وختونو نه رستو کوي بل یو روایت کې ورسره داسې مشتا چې لعلكم ستدركون اقواما يصلون الصلاه بغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم تاسو باندې بدسي زمانہ راشي کچرته تاسو دا قوم ولید چې يصلون الصلاة بغیر وقتها لغیر وقتها چې منځي په خپل وخت باندې نه کو فإن أدركتموهم کتا سودا سے خلق ولیدو نو فصلوا فی بیوتکم پخپلو کورونو کې منځونه کوي په ټیم باندې الذي تعرفون هغه وخت چې تاسو یې پیژنئ چې دا د سهار ټیم په دې ټیم داخليږي دې ټیم باندې ختميږي ماسپخین ټیم دا د مازیګر او ماقام او ماسختن وثم صلوا معهم دا غوي سره بیا منځ کوي په یو روایت کې دا دی د ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت د امام ترمذی راوړل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تویل کیف انت استاب حالوی اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها فما تأمروني يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي صلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة
ابو ذر استا به څه حال وي چې داسې خلق در باندې راشي هغه به د خپل وخت نه منځ رستو کوي کچرته دا خلق تا نو دور تویل د الله پیغمبر زما لپاره څه حکم دی زه بیا څه کوم وې کدا سي خلق دی ولیدل نو خپل منځ پکور کې کوا او بیا زه د غي سره جمم کوا فانها لکنافله دا بستا د پاره نفري او دا شان شوی دی د بنو امیه چې کوم مشرانو بادشاہانو غیب منځونه لیټ کول حجاج دا امیر الولید مسلمانانو ومنځونه به د خپل وخت نه ډیر لیټ کول دا چې کوم ټیم باندې مونږ او تاسو مونږ کو دینه به ډیر اوړېدل شاته دا وخت راغله او ډیرو بادشاہانو په دغه ټیم کې دا شی کړل او دی حدیث کې یو نقطه مونږ او تاسو ته یو خدا چې دا د علاماتو د قیامت نه یو نه خده چې داسې مشران برازینو دا راغلي دي دویمه نقطه دا ده چې د مسلمان په ملک کې کله مونږ او تاسو اوسېږو او یو مسلمان بادشاہ یو هغه کمکار داسې چې هغه غلط کوي نو د غلط کار ملګرتیا به نه کوي خو مخالفت به امداسې نه کوي چې ته تور او ټوپک راوالی او بغاوت جوړ کی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کدا زمانہ رااله چې بادشاہ منځ رستو کوي یا به د خپل مفاد او د مقصد د پاره نو تو سره بیا په دې منځ کې ودرېږه ستا دا منځ به نفل شي خو فرض منځ دې په وخت باندې وکړه او مخالفت به ګورې نه کوي نو که یو داسې بادشاہ دی چې دی مسلمان خو ظالم دی نو د هغه خلاف بغاوت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا پتا نشته چې ته برا ټوپک را لی او تور حتی چې داسې یو روایت کې شته چې کفر اختیار کی نو بیا به یو څو شرایطي چې هغه علماو لیکلي دي د هغې نه پس به بیا د هغه سره ته جنګ کولی شي چې هغه شرایط نو بیا هم ته بغاوت نشي کولی نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلم دا زمانہ په تاسو رااله نو خپل منځونه په کورونو کې کوئ او دا راغلی د عزتمندو په دغه 37 38 39 دغه نه بعد راغلی د بیا هجری دغه د حجاج ابن یوسف چې کومه زمانہ ده په دغه وختونو کې بادشاہانو داسې کړیو مونږ او تاسو خو چې معمولی کار وشي دعا چرته نه کو خپل ملک ته خیرې ډېرې کو الله دې پلانې تبا کی دا چلو شو او عزتمند د الله پیغمبر وی اعمالکم عمالکم تاسو عملونه به تاسو مشرانی زېم چې مونږ او تاسو را پاسو سحر او ماسختن شي او د ماسختن پورې ما تاسو سوچ کو چې کم یو عمل مې د الله د پاره کړی نو که عمل می ټیکو نو عزتمندو دا یو روټی چې خنن په سل دا مثال یا په شل دا چې په 100 روپے روټی شي ما ته به الله را کوي او ډیر په اسانه به را کوي خو چې د الله سره تعلق او کنا موږ تاسو اعمال د الله سبحانه و تعالی لپاره نه نو بیا به زمونږ استاد او عزتمندو دا ډیر رزق ممزما استانه کافی کی دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین الله ته نږدې خلق یو ټیم روټۍ مونږ بل ټیم بنوا او غیب الحمدلله وي او ما ته که شرط یو مزدور په دې لار کې مزدوري کوي ته ورته وي ستا څومره پیسې د ورځې ګټي دی به 2000 روپۍ ګټي دی ویره ما خو 1 روپۍ هم نه ګټم سم را سره نشته وګی ما نو الله رب عزت وي خاطر دا ناشکرې بس زبر نورم وګی کم بیا ګرځي عجز او په غریزق کې برکت نه بیا د 2000 په ځای 15000 ګټي خو پکې نه برکت کسل روپۍ هم دی او چا په الحمدلله ویلا الله سبحانه و تعالی بوله د 100 روپۍ د 100 روپو نه بوله الله د زرو کار والی عزتمند مسلمانانو ولسمه نه خداده چې داسې مشران
به په تاسو باندې راځي چې منځونه به د وخت نه رستو کوي او دا به د قیامت د نښو نه وي. نو ما تاسو ته حجاج ابن یوسف دا یو بادشاه او مسلمانو ظلمونه به هم کول، هغه کې دا عادت او د هغه سره نور داسې بادشاهانو مشران یو، هغه سره عمرا او الولید وغیره، هغې به منځونه د وخت نه رستو کول. نو ما تاسو ته ووایي که چېرته داسې څوک ګناه کوي او بادشاهي د ملک بغاوت به نه کوي، حتی چې کفر وکړي او بیا څه شرایط دي د هغې باوجود بیا ته بغاوت کولی شي، خو چې تا سره وسایل خو یې که نه بیا به بغاوت کې، او که نه ته یو څیز روکاوې په توره باندې دیوال ته به شل نور نقصانات کېږي. نو بغاوت به د مسلمان یو د خپل ملک ته خصوصي دعا کول پکار دي چې الله دا ملک چې د هر څه نه مالامال دی، په دې کې الله تعالی دا پیدا کړي دا پیدا کړي، دا زمونږ دپاره کافي کا، او الله ته توجه پکار ده. انشاءالله دا ټول کارونه به الله سموي. زما ستا اعمال ټیک نه وي نو په دې وجه باندې الله سزا راکوي. الله د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الله ګناهونه مو معاف کړي، آخرت هم ښایسته کړي.